ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़यम जी इरफान दुरानी ताज़ो गोरी पियाम खैबर द गुलूनो खार पे खबर की मौजूद यू और ब्या पप्पी के 83 की और दासी शख्सियत सर नास यू ची द तारीफ मोहताज न दे आज़ाद हैसियत सरा दी इलेक्शन कड़े दे द बल्दियातो और ब्या ची दी बल्दियात इलेक्शन की दियो सीट गटले दे डेरा लोया खबर दा ची आज़ाद उम्मीदवार और सीट गटल नो द्वेम जल दलता ची दे नाजिम लका चेयरमैन रागले दे दिन मख के होमम पाते शेवे दे और उस ची दे ब्या चेयरमैनशिप दता मिलाओ शो पर बल्दियात इलेक्शन के नो दी सरा खबर या तरीबा होमम कहू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट PK 83 शाल बाचा बाचायानो कोराने सर ताल्लुक दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जमा पीर सैयद बादशाह हाशमी नम दे और द दौरे रोड ओसेदुनके मा और बल्कि दगा इलाका जमा पैदाइशी हम दा द पदी रशीद गली के शवे हम यम और 2015 के मा इलेक्शन लड़ाव करे द जमात इस्लामी ना नो दल तक के पहाई अक्सरियत बाने नाजिम रागले मा और 2021 के माँ आज़ाद नसीस बाने इलेक्शन करे और 5वें नंबर फर्स्ट पोजीशन के रागले माँ और द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून द PK 83 सीनियर नायब सदर माँ और असल की खबर अदा दा जमा कम कौम दे शनवारी कौम द दे जनरल सेक्रेटरी हम द डिस्ट्रिक्ट पेशावर रजिस्टर जमीन द आल पाकिस्तान पर सतह बाने द तंजीम दे शनवारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और द आगे जनरल सेक्रेटरी हम यम बल जमंग पे PK 83 چې کومه ده مخکې دا PK 3 وه په دې باندې د نیشنل یو راج دی راج دا دی چې دا 30-35 سال نه دا سیټ چې دی بشیر بلور مرحوم همیشه دپاره دا ګټلی دی او دا د دې یو قسم د جاګیرداري ده ځکه چې هر قسم حکومت راغلی خو دوی دا سیټ ویستی دی بلکې زه د قوم مشر هم یم د شینواري قوم او واحد دا د ټولو خلکو ته په میرټ باندې پته ده چې په دې علاقه باندې بشیر بلور یا غلام بلور یا کوم عاشق رسول چې دی دا سپورټ کړی صرف واحد شینواري قوم دی د دوی په شا باندې شینواري قوم دی چې دا خلک اسمبلی ته یا پارلمنټ ته رسول دي نو دغه قوم ما سره مشوره کړې وه بار بار زمونږ مشران دي اگر که هغه به په هرې پارټۍ سره تعلق لري خو مضبوط سپورټ سره د مال سره د ځان سره د هر سیستم چېرې تاسو وځئ د میدان ته وځئ منګه د بل په اوږه همیشه دپاره ګزار کوو نو په موږ خپل خلک شته ولې موږ وغواړو چې مطلب دا دی موږ خپل شی بل له ورکو یا زموږ MPA سیټ بل له ورکو یا MNA سیټ موږ بل له ورکو نو زه قوم رامخې ته کړی یم او ما د پاکستان مسلم لیګ نون نه خپل کاغذات جمع کړي زما کاغذات په سرکاري سطح باندې اوکې شوي هم دي بلکې زما د ټکټ خبره ده کوم ډیپازټ چې کوم دی یا کوم ډاکومنټ دی پارټۍ ته ما جمع کړي او موږ ماډاټون ته هم تللو هلته ما د قاید محترم چې زموږ څومره د مسلم لیګ نون کابینه ده هغې ته مخامخ ما خپل انټرویو هم ورکړې او زه د چا د تعارف محتاج نه یم زه اهل بیت یم د الله د نبي نوسی یم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی یم او دا زما خوښ ده زه په خپله په دې علاقه کې هم اوسېږم دا زما پیدایشي یو قسم ته ضلع هم ده او زما پیدایشي ځای هم ده او موجوده دلته کې اوسېږم هم او پته نه لګي چې تا حیات به زه تر کوم وخت دلته کې یم خو زه انشاءالله د پاکستان مسلم لیګ نون نه الیکشن لړوم او اوټ چې کوم دی چې دا ضمیر دی ضمیر د چا ضمیر چې دی دا په ډیپاټو باندې یا په پیسو باندې یا په دغې باندې نه شي اخیستلی څوک ضمیر چې څوک تا ته اوټ درکوي د هغه به تا باکې د زړه ګټلی وي د هغه به تا منډه ولي د هغه به تا تړډه ولي د هغه به تا ښه بده کړي بیا به ته هغې به تا د خپل ضمیر تا له خپل اوټ درکوي دا راته ووایي باچا جي ماشاءالله ډېر مزیدارې خبرې کوئ لګیایي پاکستان مسلم لیګ نون په تاسو ډېر غټ اعتماد کړی دی او بیا ټیکټ تاسو جمع کړی هم دی هلته کاغذونه ټیکټ دپاره نو الیکشن الله دې وکړي چې 8 فروری له وشي ښه خبره ده قوم په انتظار دی د الیکشن چې د الیکشن وشي چې زموږ د ملک د معیشت ختم شي او زموږ ملک ترقي وکړي او ترقۍ په لار باندې روان شي دا راته وایي دلته NA دپاره شیر رحمان صاحب هم ولاړ دی او PK 84 نه هم ستاسو د پارټۍ ټاکلی شوی او ټیکټ هولډر دی دې ته په کم نظریه ګورئ او تاسو چې دلته کوم ټیکټ تاسو ته الحمدلله ملاویږي لګیا به انشاءالله را روان دی وخت او چې تاسو ټیکټ هولډر شوي او دلته تاسو الیکشن کوئ نو PK 83 عوامو دپاره څه میسیج دی انشاءالله د PK 83 دپاره دا میسیج دی چې موږ ځاني مالي هر قسم په 24 غنټو کې موږ دننه په 24 غنټې ته موږ حاضر دي خلکو ته
ان شاء الله داسې ریسپانس به ورکو چې د دې په ذهن او بلکې داسې دی چې ما خو ته مخکې دا خبره وکړه چې موږ د خلکو په زړونو باندې راج کړی 2 کاله خو زموږ د دې ناظم وشو 4-5 کاله موږ هغلته تیر ناظم پاتې شو نو زموږ په تاڼه باندې زموږ په تحصیل باندې یا په پاسپورټ باندې یا په نادره باندې ډېر خدمات دي او نادر او پاسپورټ دغه خدمات او د تاڼې د تحصیل خدمات چې تاسو خلکو ته وکړئ نو دا واقعیت خبره ده چې د خلکو زړه ګټل دي بله یو خبره دا کومه چې جاګیر سیټ د چا هغه چلنج کې یا د بشیر بلور یا د سمر باجي سیټ چې ته چلنج کې نو ته به ځان کې خپل اعتماد ته خپل ځان ګوري چې ما څومره وزن دی ودرېدل خو اسانه دي خو ما پسې قوم اواز دی زه د ډسټرکټ پېښور د علماو معاون هم یم د هغې معاونت هم کوم د هغې سرپرستي هم کوم د هغې ترجمان هم یم او د پاکستان مسلم لیگ نون سینر نائب صدر یم PK 78 دا راته وایي باچا جي تاسو خو ماشاءالله ټیکټ برازي تاسو له د نون دا خدا راته وایي دا نه غټ اعتماد تاسو باندې نون لیگ کړی دی ټیکټ به تاسو له جاری کوي ان شاء الله درکوي د بیا الیکشن به پې هم کوي تاسو نورو پارټو ته ولې نه تلئ لکه پیپلز پارټي وا عوامي نیشنل پارټي وا او دین علاوه XYZ څومره پارټیان دي تاسو انتخاب د دې پارټۍ ولې وکړو او جذبه هم څه ده مونږ خو چې د دې انتخاب په دې باندې کوو چې زه جماعت اسلامي کې هم د هغې په میټینګونو کې هم ما د میا محمد نواز شریف ذکر کړی چې د میا محمد نواز شریف په پاکستان باندې بې حده احسانات دي که پاکستان دی نو دا واحد د په شا باندې میا محمد نواز شریف دی نو میا محمد نواز شریف داسې یو شخصیت دی چې پاکستان دته انتهایی ضرورت دی انتهایی ضرورت میا محمد نواز شریف خدمات د چا نه پټ نه دي هغه که تاسو سی پیک ګورئ که هغه تاسو موټر وی ګورئ که هغه تاسو مطلب دا دی څومره خدمات ګورئ که تاسو ایټم ګورئ دا ټول برکات د میا محمد نواز شریف دی او دې قید سره زموږ ډېر پخوانه محبت او محبت به وي بل یو دا ده که په 98 کې چې کله د دغې دماکه کېده او شو کېده نو زموږ څه ملګري هم موږ سیاست سره تعلق وو خو لکه مرګرو ویل چې موږ به یو مطلب دا دی جلسه کوو یو احتجاج به کوو چې موږ نواز شریف ته سپورټ کوو چې یاره میا محمد نواز شریف صاحب دماکه کر هم تمہارے ساتھ ہے نو دا تقریبا 98 نه زمونږ دا یو میشن او دا سړی زمونږ په زړه کې دی موږ تعصب والا نه یو خدمات چې ګورو په پاکستان باندې د ډېر زیات خدمات دي او زمونږ د مینې د زړه نه چې د قائد محترم میا محمد نواز شریف وخت دی ډیره مننه جی پیا مې خیبر له وک ورکولو ګرانو کتونکو څنګه چې باچا جی دا ارزو کړلو چې PK 83 باندې چې کم علي زلی دیو کړی دي دویم ځل ناظم دا د جوړ شوی دی لکه پهلم غټلې او وینینګ کینډیډیټ دی د بلدیاتو او بیا دی چې د صوبایي امیدوار برای صوبایي سملې د ټیکټ هولډر لکه ټیکټ چې دی نو میا محمد نواز شریف صاحب له دیو انټرویو ورکړی دا دیتلیو ماډل ټاون ته الته دی خپل چې د کم انټرویو څنګه چې چیرمن علي داري پارټي چیرمن انټرویو کوي بیا غینه پس ټیکټ وته جاری کوي نو دی خو تاسو ته زما بده ویلا کې تاسو ته وینا هم کړلا خو د دیو چې کمیالي زلی دی UC 24 کې بیا د دی خپل لیبر هوډ چې کم دی هغه کې هم دینه هاټ کې په پورا پیښور کې چې دینو د یو نوم دی په پورا صوبه کې یو نوم دی پہچان دی چې باچایانو کورنۍ حقیقت کې ډیر خدمات دي او کوي لګیا دي کیمرامین حسن صافی سره عرفان دورانی پیام خیبر پیښور